Once again, welcome to the ELA by Khalim. Today in this video, today in this class, we are gonna learn about how to write an essay because it's very much important. As you know, nowadays, class 9th and 10th exam has been started, so it's a lot important. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن سبا د نهم لسم امتحان شروع دی یعنی د هغه یو اگزام شروع دی خو یوازې د نهم لسم نه د دې نه سمدست پس د فرست ایر سیکنډ ایر اگزام هم سټارټېږي او د دې نه علاوه د میډل کلاسز پیپر هم یعنی د شپږم اووم اتم د دې یو اگزام هم د دې یو د انګلیش په پیپر کې یو سوال وي یو کوېسچن وي یعنی د میډل لیول میټرک لیول او انټرمیډیټ لیول د دې یو د انګلیش په پیپر کې یو کوېسچن وي رایټ ان ایسے یعنی یو ایسے ولیکا مثلا هغه په ورلد وي په دنیا وي هغه په پرایوینس وي په صوبه وي هغه په کنټری وي په ملک باندې وي لا هغه په یو پرسنالټي وي په سکول وي دغسې په یو ټیچر وي خو د دې په پیپر کې افکورس یو کوېسچن وي رایټ ان ایسے یعنی یو ایسے لیکل به دې کې خامخا وي خو ګرانو کتونکو آیا تاسو ته پته شته چې دا ایسے لیکل دا مضمون لیکل څومره آسان کار دی خو که چېرته څوک یې درته په صحیح طریقه وښایي نو او بالکل انشاءالله نن په دې ویډیو کې به مونږ صرف او صرف یو مضمون نه زده کوو نن په دې ویډیو کې به مونږ د مضمون لیکلو طریقه زده کوو که هغه بیا هر قسم له مضمون وي مثلا هغه په کنټري وي په ملک وي په ورلد وي په دنیا وي په پرایوینس وي په پرسنالټي وي په سکول وي په کلاس وي نو انشاءالله تاسو به د دې ویډیو د کتلو نه پس هر قسم له ایسے په انګلیش کې لیکلی شئ صرف او صرف هم بس د یوې طریقې په وجه نو ګرانو کتونکو راځئ چې دغه طریقه زده کړو دغه ایسے لیکل زده کړو سو لیټس کیک اپ د لیسن ګرانو کتونکو خو د ایسے زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهمه د ټولو نه امپورټنټ دا خبره ده چې مونږ ایسے وپېژنو چې آخر دا ایسے د څه څیز نو په یاد ساتئ ایسے ویلی کېږي معلوماتو ته یعنی د یو سیز په باره کې د یو چا په باره کې معلومات را جمع کول او هغه په یو کاغذ پیپر باندې لیکل دې ته ویلی کېږي ایسے فار ایگزامپل زه د یو کنټري د یو ملک په باره کې معلومات را جمع کوم زه د یو پرایوینس په باره کې معلومات را جمع کوم زه د یو سکول په باره کې زه د یو کلاس په باره کې معلومات را جمع کوم زه د یو پرسنالټي په باره کې معلومات را جمع کوم او هغه په یو کاغذ پیپر باندې لیکم نو دې ته ویلی کېږي ایسے فار ایگزامپل زه اوس په کنټري اور کنټري باندې ایسے لیکم نو د ټول ناول د ایسے لیکلو دپاره تاسو له یو څو خبرې زده کول پکار دي په ایسے کې به اول په یاد ساتئ چې تاسو چې د یو سیز په باره کې ایسے لیکئ نو اول به د هغه سیز انفارمیشن معلومات ورکوئ یعنی د هغې په باره کې به د هغې پراپر نوم وایي د هغې په باره کې به پهله انفارمیشن ورکوئ بیا به د هغه سیز لوکیشن ورکوئ یعنی د هغه ځای لوکیشن به ورکوئ چې دا ځای دی په کوم ځای کې او د دې نه پس په دریم نمبر به بیا تاسو د هغه چا په باره کې د هغه سیز په باره کې یو درې څلور ایډجیکټیو سینټنسز لیکئ یعنی د هغې یو درې څلور صفتونه به لیکئ او په څلورم نمبر به تاسو بیا ډیټیل انفارمیشن به ورکوو اوس فار ایگزامپل زه په اور کنټري باندې ایسے لیکم نو د ټولو نه اول به د کنټري نوم ولیکو فار ایگزامپل زه په پاکستان ایسے لیکم نو اور کنټریز نیم از پاکستان زمونږ د ملک نوم پاکستان دی او په دویم نمبر اٹ از ان اسلامک ریپابلک دا یو اسلامک ریپابلک دی یعنی دا یو اسلامی جمهوریت دی آفیشلی نون as the Islamic Republic of Pakistan په سرکاري طور ورته هم اسلامي جمهوریه پاکستان ویلی کېږي یعنی په سرکاري طور باندې هم اسلامي جمهوریه پاکستان پیژندلی کېږي او بیا په دریم نمبر د دې لوکیشن چې دا په کوم ځای کې دی نو پاکستان از لوکیټډ ان ساؤتھ ایشیا پاکستان په ساؤتھ ایشیا کې واقع دی یعنی پاکستان په ساؤتھ ایشیا کې دی او بیا it shares borders with India, Afghanistan and China د دې بارډرې لګېدلې دي د دې حصې لګېدلې دي د انډیا سره افغانستان سره ایران سره او دغسې د چاینا سره یعنی پاکستان چې کومه بارډرز دي کومه حصې دي نو هغه د بهارت سره انډیا سره افغانستان سره ایران سره
او دغسې د چاینا سره لګېدلي دي رایټ. او بیا it also has a coastline along with Arabian Sea. مطلب دا دی چې د دې سره سره د عربي سمندر سره هم د دې حصه لګېدلې ده. کاسټلاین ویلی کېږي ساحلي حصې ته، یعنی د سمندري حصې ته. نو وایي چې د پاکستان د عرب سمندر سره هم حصه لګېدلې ده. it also has a coastline along with Arabian Sea. یعنی د Arabian Sea سره عرب سمندر سره هم د دې حصه لګېدلې ده. او بیا اوس په درېم نمبر باندې د دې په اړه مونږ adjective sentences لیکو. یعنی تاسو به د دې په اړه بیا د country په اړه یا د بل څیز په اړه په درېم نمبر باندې adjective sentences لیکئ. نو adjective sentences داسې دي: پاکستان is a beautiful country. پاکستان یو ښکلی خوبصورته ملک دی. it is a peaceful land. دا یو پرامن خاوره ده، یعنی دا یو پرامن ملک دی. it is a brave nation. دا یو بهادر قوم دی، یعنی پاکستان یو بهادر قوم دی. it is rich in culture. دا په پیداوار کې په ثقافت کې ډیر زیات مالدار دی. او اوس راځو نور معلومات ته country یعنی د پاکستان په اړه ورکو. نو it is a strong and independent state. مطلب دا دی چې دا یو مضبوط او یو آزاد ریاست دی. it is a strong and independent state. یعنی دا یو آزاد او مضبوط ریاست دی. پاکستان was created on 14 August 1947. پاکستان په 14 اگست 1947 کې په وجود کې راغی. یعنی پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شو. it was made under the leadership of قائد اعظم محمد علي جناح. مطلب دا شو چې دا د قائد اعظم محمد علي جناح په قیادت کې، په مشرۍ کې، په لیډرشپ کې جوړ کړلی شو. it was made under the leadership of قائد اعظم محمد علي جناح. یعنی د قائد اعظم محمد علي جناح د لیډرشپ لاندې په مشرۍ کې، یعنی پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح آزاد کړی دی. او بیا اوس راځو د پاکستان په اړه جنرال معلومات ورکو. نو there are 4 provinces in Pakistan. په پاکستان کې 4 صوبې دي: پنجاب، سندھ، KPK یعنی خیبر پختونخوا and بلوچستان. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا او بلوچستان په پاکستان کې 4 حصې دي. the capital city is اسلام آباد. دارالخلافه چې کومه ده هغه اسلام آباد دی. پاکستان is famous for its natural beauty. پاکستان مشهور دی په خپل قدرتی ښایست باندې. یعنی پاکستان is famous، یعنی پاکستان is famous for its natural beauty. پاکستان په خپل قدرتی ښایست باندې مشهور دی. including mountains چې باغی کې شامل دي غرونه، rivers سیندونه، valleys وادیانې and deserts او صحراګانې. پاکستان is famous for its natural beauty. پاکستان په خپل قدرتی ښایست باندې مشهور دی. including mountains چې باغی کې چې باغ قدرتی ښایست کې شامل دي غرونه، rivers سیندونه، valleys وادیانې او دغسې deserts او صحراګانې. the northern area have some of the highest peak and the world like K2. په شمالي علاقو کې د دنیا بلندترین یعنی اوچتترین د غرونو څوکې دي، لکه مثلا K2 شو. پیک ویلی کېږي سر ته، د غر چې کومه سر وي هغې ته ویلی کېږي پیک. نو مطلب دا دی چې په شمالي علاقو کې د دنیا څه بلندترینې اوچتترینې د غرونو څوکې دي، لکه مثلا K2 شو وغیره وغیره. the people of Pakistan are hardworking and patriotic. او مطلب دا دی چې د پاکستان خلق چې کوم دي هغه محنتي دي او محب وطن دي. patriotic ویلی کېږي هغه کس ته څوک چې د وطن سره ډیره زیاته مینه کوي، محب وطني. او hard working ویلی کېږي محنتي ته. او د سنټنس مطلب دا شو: the people of Pakistan are hard working and patriotic. مطلب دا چې د پاکستان خلق محنتي دي او محب وطن دي. agriculture and industry are part of economic. زراعت کومه چې زمینداره وي او صنعت یعنی انډسټریانې فیکټریانې د معیشت یو اهمه حصه ده. agriculture and industry
are parts of economic मतलब دا ده چې زراعت او صنعت د معیشت یو حصہ ده. And conclusion Pakistan is our beloved homeland او په آخره کې یعنی آخرکار پاکستان زمونږه خوږ وطن دی، پیاره وطن دی. We love our country very much موږ د خپل وطن سره ډیره زیاته مینه کوو. We should work hard for its progress and prosperity موږ له پکار دی چې سخت مهنت وکړو د دې خپل ملک د ترقۍ لپاره او د خوشحالۍ لپاره. یعنی we should work hard for its progress and prosperity د ملک د ترقۍ لپاره او د خوشحالۍ لپاره موږ له پکار دی چې سخت مهنت وکړو. نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ایسې طریقه هم زده کړې وي، د ایسې نه به هم زده کړه کړې وي، ستاسو په نالج کې به نور اضافه هم راغلی وي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ، او که چېرته اوس څنګه چې تاسو ته پته ده د 9th 10 پیپر دی او بیا د دې نه پس د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر پیپر دی او د دې نه لاندې چې کومه کلاسز دي میډل کلاسز نو د هغوی دپاره هم ایسے راځي د انګلیش په پیپر کې خامخا د 9-10 په پیپر کې هم ایسے وي د انګلیش، د فرست ایئر سیکنډ ایئر انګلیش پیپر کې هم ایسے وي او د دې نه لاندې د میډل کلاسز په پیپرو کې هم ایسے شامل وي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ ستاسو د خوښې په یو ایسے باندې ویډیو جوړه کړو، یو ایسے زده کړو، نو بس صرف او صرف د هغې لپاره په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ چې په دې ټاپک راته یو ایسے ولیکه. نو انشاءالله بالکل په 2-3 ورځو کې دننه به موږ تاسو ته په هغه ټاپک باندې یو کلیر او یو پرفیکټ ایسے راوړو. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.